أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دا سورة نساء آیات 105 نمبر آیات ہے. اللہ پاک نبی علیہ السلام ته حکم کوي چې انا بشک مرشی انزلنا نازل کړی مې دی دا قرآن الیک وتا ته بالحق په حق سره لتحکم چې فیصله وکړي بین الناس په مابین کې د خلکو بما په هغه مطابق سره اراک الله چې تا ته ښوونه کړې د الله پاک ولا تکن للخائنین خصیما ته به نه کېږې د خیانتګرو له طرفه خصیما جګړمار یعنی ته به د هغه خلکو او طرفداري نه کوې چې هغو خیانت کړی. نو زما ورونو مشتي ته هم دا حکم دی چې کم کار ته د الله له طرفه شرک ول سوی کفر ورته ویل سوی مشتي باید هغه ته کفر شرک ووایو منافقت ووایو بدعت ووایو. زما ورونو د مسلمان غټه خوبي دا ده چې دی یو عبادت کوي خاص کر د الله د رضا لپاره کوي. دویم دا چې د الله د کتاب په مطابق وي. دریم دا دی چې هغه عمل به د نبی پر سنتو باندې برابر وي په هغه کې به اخلاص وي ریاکاري به پکې نه وي او د دنیایي مفاد پرستی به نه وي. په دې قرآن کې رب کائنات د ټول انبیا بیان کړي چې هغو دین ذرایع معاش نه ده ګرځولې. په دا قرآن ثابته ده چې انسان مړ سلو بیا دا بدن لره رو نه راځي په قیامت به راځي. په دا قرآن ثابته ده چې ټول انسانان به خاورې کېږي. په دا قرآن ثابته ده چې دغه تراویح د تهجد لمونځ دی دا د ماخستن سره دا لمونځ نه دی راغلی. په قرآن ثابته ده چې نبي خط نسو لیکلی امی و انپړ و نو دغه چاشتونو تعویضونه دا د ملایانو د ګیډې مسله ده هغو دا ایجاد کړی دی خاص کر شیګانو. دغه امامان که د شیګانو دي که د سنیانو دي دا په اسلام کې فرقه بازي ده شرک دی د الله د قرآن څخه انکار دی باید چې موږ دا نه وکړو چې دا پنجپیری دی دا اهل حدیث دی دا دیوبندی دی دا بریلی دی دا شیعه دی دا سنی دی باید چې موږ دا نه وکړو. موږ به د الله د دین مدد کوو د الله دین به بیانوو او تر خلکو پورې به ورسوو. نو زما ورونو د الله قرآن رب کائنات و ټول انسانیت ته خاص کر و مسلمانانو ته دا ارشاد دی چې افلا یتدبرون القرآن. نو دا خلق د الله په قرآن کې سوچ نه کوي چې دا ټول مسائل فرقه پرستی او لعنت پرېږدي دغه اکابر پرستی پرېږدي دغه مزارو ته ورتګ الله ته اولاد غوښتل یا دنیا غوښتل دا پرېږدي دا شرک دی کفر دی.
دا او تعویذګري پرېږدئ ولو کان کچیرې دا قرآن من عند غیر الله که دا قرآن د الله نه ماسوا د بل چا له جانبه وای د دیوبندیانو له جانبه وای د شیعګانو له جانبه وای هغو جوړ کړی د هغو امامان وای سنیان وای پنځپیران وای لوجدوا فيه اختلافا کثیرا لازمی به تی پیدا کړی په دغه قرآن کې اختلاف ډېر یو ځای به ویلي چې نبي ژوندی دی بل ځای به ویلي چې دا مړ دی یو ځای کې به ویلي چې انبیا خاورې کېږي بل ځای کې ویلي دا نه خاورې کېږي په بل ځای کې ویلي چې پر قرآن باندې د الله پر دین پیسې اخیستل حرام دي بل ځای کې دا حلال دي یو ځای کې به ویلي چې دا ترور راځي بل ځای کې نه راځي د رب په قرآن کې دا ټول مسائل بیان شوي دي چې دا د الله له طرفه حق دي باید چې موږ د الله قرآن تر بلې پورې ورسوو او عمل په وکړو زما ورونو باید چې موږ خپل عمل د الله پر قرآن پیش کړو او پر هغه باندې عمل وکړو او تر بلې پورې ورسوو